لیکن ورقه یوه بله خبره ورته وکړه، ورته وایي چې دغه قریبان دغه عزیزان به تا له وطنه پسې اخلي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا خبره ډیر بوج شول. نو د وطن پرېښول، د وطن جدایي دا ډیر زور غواړي. دا هغه چاته معلومیږي چې د مشکلاتو په خاطر باندې یو څوک خپل وطن پرېږدي و بل ځای ته ځي. محمد رسول الله ډیر په حیرانتیا ورته وایي چې ما به خپل قریبان له دې ځای پسې اخلي. ورقه ورته وایي چې او دغه قریبان به دې په مقابل کې درېږي او داسې وومسو. محمد رسول الله ته خپل قریش خپل قریبان ودرېدل، په ده باندې هجرت وکړو، لاړې و مدینې ته. ورقه څه ورته وایي؟ ګوره په دې وخت کې ورقه خو سپین ږیری هم دی، د ده د زندګي آخري حالات شروع دي. اووم تعلیم په دې واقعه کې موږ تاسو ته دا محمد رسول الله پرېښی ده. ورقه د زګندن حالات دی، یو څو شپې ژوند پاته دی. ورته وایي چې ای محمده، که چیرې په هغه وخت کې زه ژوندی وم چې دا خپل قریبان له تا له خپله وطنه پسې اخلي، زه به ستا کومک کوم. ګوره د کومک شپې خو هم نه دي پاته، هغه وخت خو هم ډېر وخت پاته دی، لیکن دی ښه امید ساتي. نو امت ته دا تعلیم دی، که چیرې یو چا نیک کار په وس باندې نه وي پوره، یو داسې کار وي چې ده تر وس وتلی، لیکن د هغه دپاره صرف اراده کول، په اراده کولو باندې هم الله تعالی و انسان ته ثواب ورکوي. ځکه ورقه و محمد رسول الله ته دغه مشوره ورکړه، الله تعالی و ده ته هم بیا غټ مقام ورکو. د ده په باره کې خدیجة الکبرا پوښتنه ځینې کوي چې ای د الله رسوله د ورقه حالات راته بیان که، ورقه به په څنګه حالاتو کې؟ د الله رسول ورته فرمایي چې ورقه ما په خوب باندې ولیدی چې ده ته الله تعالی په جنت کې 2 باغونه ورکړي دي. بل واري محمد رسول الله ورته فرمایي چې ما ورقه په خوب ولیدی د سپینې جامې اغوستې وي. نو ورقه چې دی د محمد رسول الله په برکت باندې الله تعالی له دې دنیا څخه په ایمان باندې منور کو، په ایمان باندې مشرفه سو ولاړی.